عزتمند مسلمانان نرونو الله جل شانه د خپل پیغمبرانو د پاره پیغمبرانو په ذریعه سره امت د پاره باندې راسي سنت جاری کړی دي چې باندې باندې انسانانو بقا ده هغه د انسان ضرورت دی او د انسان طبيعي او فطري ضرورت دي چې هغه یو اعتبار سره د دین حکم لري حیثیت لري او بل اعتبار سره دنیا سره تعلق لري دا احکامات کې زمند یو حکم د نکاح دی چې نکاح د دو پیغمبرانو نه علاوه حضرت عیسی علیه السلام دی او حضرت یحیی علیه السلام دغه دو پیغمبرانو نه علاوه ټول پیغمبرانو نکاحونه کړی دي نکاح د پیغمبرانو سنت دی نکاح سره د انسان عزت محفوظ شي حیا محفوظ شي دغه نکاح د زنانه لپاره هم ضرورت دی او د نارینه لپاره هم ضرورت دی عزتمندو نکاح داسې عقد دی چې دا دوو کسانو ترمنځ یو زنانه او نارینه ترمنځ دغه عهد شي عهد وفا ورته ویل کېږي چې بیا به د مرګ پورې د عهد وي ماتینا د عهد ماتیږي نه دغه عهد به د میثاق او دغه وعده او دغه نکاح دغه خبره به تر مرګ پورې برقرار وي دغه د نکاح مقصد وي داسې نه وي چې د میاشت دپاره یا د میاشتو لپاره یو کال لپاره نکاح وشي نه نکاح د ټول عمر لپاره خپل منځ کې بندن جوړ شي خپل منځ کې دغه یو نسبت قایم شي چې بیا وروسته اولاد لپاره سلسله شروع شي دغه سلسله بیا وروسته د یو دوه خاندانونو په شکل کې بدلېږي عزتمندو شریعت موږ ته د هرې خبرې راهنمایي راکړې ده لکه نورو دینونو کې مذهبونو کې کدا نکاح او د واده هر څه د نقاش خو شریعت او اسلام موږ ته بهترین طریقه باندې دغه تعلیم راکړی دی چې عاقل بالغ زنانه د نارینه دی ځوان هلک دی او هغه جنۍ ده چې کله خپل عمر ته ورسېده نکاح کول دی د پکار دی اوس عزتمندو چې نکاح کله وشوله نو بیا د نکاح نفس اهم خبرې داسې دي چې موږ تاسو زده کړو ذهن کې کېنوو چې هغې موږ تاسو خیال ساتو هسې نه د څه بعض وجوهاتو بنا باندې انسان داسې څه کارونه وکړي چې دغه نکاح هغه بندن مات شي او داسې مات شي چې بیا د سره له جوړېدو څه چانس او څه قسمه موقع سترګو باندې نه راځي لکه زموږ خلکو عموما داسې الفاظ بخله باندې جاری کیږي چې منګه پنس خبره باندې وړ خبره باندې ځان لا یا بل دا الګ تا باندې تو وګورته طلاق پتا دې خزه طلاق وګورته دې طلاق یو دوا درې یو کانی دوا کانی او درې کانی بل خبره بخله کې سره اړه صحیح کې سلوات دې قانونا سوا درې طلاقونه حالان کې عزتمندو کيو طرف د موږ د شریعت د نکاح ترغیب راکړي موږ دراوي چې کله د نکاح کې مجلس منعقد کې او خپل ماس کې د دوو خاندانونو ربط راولي نو د دوه گواهان قائم کا گواهان کم سے کم دو گواهان دي نارینه وي او مجلس د نکاح د منعقد شي خلق د خبر شي اعلان وکا خلق خبر کا چې د پلان کې د زوی پلان کی د لور نکاح وشوا مہر مقرر کا د دې لپاره کوي چې نکاح کلک شي مضبوط شي فائدار شي خلق به خبر شي او د خبره مضبوط شي چې نکاح وشوا چې دا څنګه چې نکاح وشولا او سبب بیا هغه غلط خبره ختم کی نه نکاح د کلکېدو لپاره محکم کېدو لپاره چې د سویو گواهان قائم کا نکاح د گواهان بغیر نه کېږي که یو ځای کې یو زنانه او نارینه پټ چل کی خپل منځ کې اجابه قبول کی د نکاح نه کېږي نکاح با برسر محفل مجلس
ښکارا بکیږي نو شریعت وی چې گواهان به قائم کا خلق گینوا مہر مقرر کړه او خبر ښکارا غانې کاوګه اور سینګه کله اوش ولا او دغه تور سره دغه زنانا صاحب نکاح کرا لاله نو تا شریعت یو رول خودل دي چې دغه باندې چلیږي دغه باندې چلیږي ستا زندگی به د خوشالو محوري ستا زندگی به د خوشالو ډګوي ستا زندگی به هر ټیم بغو کې جنت وي ساړه به باغ بهار وي ستا کور والا زندگی به د خوشالو سګانو ډګوي کله به بغو کې اختلاف ناراضي کله به بغو کې توڑ ناراضي خو کجری موږ تاسو شریعت نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه فارموله راخپل کړه هغه اصول موږ راخپل کړل کله موږ کې توڑ ناراضي اول نمبر عزت مندو نبی علیہ السلام فرمائی خیرکم لآلی وانا خیرکم لآلی چې تاسو کې بهترین انسان هغه انسان دی د خپل کور والو د پاره اهل او عیال د پاره بهترین تاسو کې خیر انسان هغه دی چې خپل کور کې معاملې کوي کور کې خپل ژوندۍ تیری خپل اخلاق سره په خطر باندې کور کې ژوند دی کور کې مور دا کور کې خور دا کور کې خزه دا کور کې پلار دی کور کې بچی دي ټول سره بهترین انداز کې خپل سلوک کوي لاسینا چې بعد خپل یاران دوستانو سره جګری یار جوړ شي بهترین خوش اخلاق او ډیر سخی سره خان جوړ شي او د کور تراشي بیا زماري د بریتونه نیولې وي کور کې بچو باندې بیا کنجوس شي د یاران دوستان لپاره سخی وي او چې بچول شي بیا کنجوس جوړ شي دا سينه نو چې پکور کې بهترین اخلاق استعمالي رسول الله فرمایي او انا خیرکم لاهلی زما پکور کې تاسو نه